د قربانی متعلق جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مبارکو کې بلاشی فضیلتونه ذکر شوی دي. حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمای صحابه کرام د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې موجود او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام ته پوښتنه کې د الله رسوله ما هذه الاضاحی دا قربانی څه شی دی؟ دا قربانی څه شی دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته ارشاد فرمایو سنت ابیکم دا ستاسو د پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. بیا فرمای اذا الله رسول زمون د پاره بدی کې سدي زمون د پاره به کې ثواب سدي سنت د ابراهیم علیه السلام دی طریقه دا هغه دا نو موږ ته به کې ملاويږي. د الله حبیب جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایو چې د هر اخته په بدله کې یو اجر دی. د ساروی د قربانۍ د ساروی د هر یو اخته په بدله کې یو اجر دی. بیا صحابه کرام فرمایي موږ ته پوښتنه دا الله رسوله د وړې متعلق څه حکم دی؟ وړې کې جناب نبی د ګډي وړې نو دی باره کې څه حکم دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې ادیم د هر یخته په بدله کې یو اجر دی یو نیکی ده. محترم علومبه خبره خدا دا چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت عمل دی طریقه ده او د امت په صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان آزاد او مقیم باندې الله رب العزت فرض کړی دا یعنی واجب دی قربانی بگئی مسلمانی عاقل بالغی آزادی او مقیمی او مالدار یعنی صاحب نصابی. د صاحب نصاب لپاره مونږ ویلو کم سے کم 10,86,000 روپے 52.5 تولی چاندی 7.5 تولی سونا یا مال تجارت د دې برابر بدی کی داریو برابر چی ضرورت نه زیات سامان او نقد کور کې نقد پیسې پرتی کدا چا سری یا د ټولو مجموعه را ټوله کې راجمه کې لګ راجمه کې د دینه 86,000 روپے جوړیږي. په د باندې قربانی واجب ده که په د باندې قرض نه یا قرضی هغه به منفي کوي هغه به لری کوي اگر چلانه دی ورکړه خو قرض پښتا ورکی به دغه پیسو نه بدی لری کې بیا هم 86,000 نه زیات جوړې دی نو دی بیا قربانی کی په د واجب ده. محترم دامن ویلو فکور کې څومره کسان صاحب نصابی سړی د کور کې د کاروبار پیسې دی وسره یا د کور د اوسېدو نه علاوه بل کور دی وسره دا قرنګ محترمو کور کې زنانا داغه سره ځان له سونه ده نقد پیسې وسری دي کور کې ضرورت نه زیات سامان پروت دی زامن دي ځان له کور کې اگر چې شریک دي شریک اوسېږي خو هغه ځان له صاحب نصاب دي ځان له پیسې وسری دي نو که په کور کې 2-3 کسان صاحب نصاب په یو قربانی باندې کار نه کیږي یا صرف مشر قربانیو کی او نور باندې واجب وا او وی نکړه دا نور ټول ګناګار دي. بعض خلک یو مسله کوي په قرض قربانی نه کیږي وي په قرض قربانی وی نه کیږي دار سړي ځان خپل مسلې جوړې کړي نو که انسان قربانی کوي په قرض باندې بالکل کیږي په مسافر باندې قربانی نشته. حکم زمون هغه ورونه چې کم په بهر ملکونو کې دی یا د مور نه بار دي په خپل ملک مسافر دي 78 کیلومتر په فاصله باندې د کور نه بار دي نو کم کس چې په سفر باندې دی او دی واپس د 15 ورځو کې دنه واپس دراتلو نیت کړي دی خودی مسافر دی او کنه د واپس راتلو نیت نه کړي زمون مرګري رونه په بهر ملک دي سعودي کې دي دوبۍ کې دي ملیشیا کې دي
او وی الته کې نیت کړی د اوسېدو، هغه دا نه و چې زه به سبا واپس کلي ته ځم، نه، واپس ملک ته نه راځي. هغوی چې اوسېږي کم سے کم د کال نیت یې کړي، نو هغه غرونه که په هر ملکونو کې دي، اگر چې مونږ خلک ورته مسافر وایو، خو دا مسافر نه دی. ولې دلته د قیام نیت کړی، د اوسېدو نیت یې کړی دی. اوس په دې دغلته مونځ هم پوره کوي او دارنګې قرباني پې کله راله او صاحب نصاب و، بیا به قرباني هم په د واجب وي، ځکه دی مقیم دی، دغلته دی مقیم دی.